د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حدیثونو مجموعه لرا سوزول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د 500 حدیثونو یو مجموعه تیار کړې وه. یوه شپه ما ولیدل چې دی ډېر ناکلاره دی، ډډې په ډډې اوړي. ما چې دا حالت ولید پریشانه شوم. پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا څه تکلیف دی یا څه د فکر خبره دې اورېدلې ده. لنډه دا چې ټوله شپه یې ناکلارتیا کې تېره شوه او سحر یې وفرمایل چې هغه حدیثونه کوم چې ما تا څخه ایښي وو راواخله. ما راوړل، دوی هغه وسوځول. ما ترې تپوس وکړو چې ولې دې وسوځول. ارشاد یې وفرمایل چې ما سره ویره شوه چې چېرته داسې ونه شي چې زه مړ شم او دا ما سره وي. په دې کې د نور جوړ شوي روایتونه هم دي چې ما به معتبر ګڼلي وي او په اصل کې هغه معتبر نه وي او د هغه په روایت کې که څه ګډوډ وي چې د هغې وبال په ما راشي. پیدا کې لیکي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د علمي کمال او محبت و چې هغوی د 500 حدیثونو یو رساله جمع کړې وه او دې نه پس هغه سوځول د کمال احتیاط و. د اکابر صحابه رضی الله تعالی عنهم د حدیث په باره کې د احتیاط دا حال و. په دې وجه اکثر صحابه رضی الله تعالی عنهم نه ډېر کم روایتونه نقل کولی شي. موږ خلکو ته د دې واقعې نه دا سبق اخیستلو ضرورت دی. کوم چې په منبرونو کینې بې احتیاطه حدیثونه نقل کوي. حال دا چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هر وخت خدمت کې حاضر، د سفر حضر یعنی مقام ملګری، د هجرت ملګری و. صحابه رضی الله تعالی عنہ وایي چې مونږ کې لوی عالم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د وفات نه پس کله چې د بیعت کیسه پیښه شوه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تقریر وفرمایو، نو هیڅ یو آیات یا حدیث یې داسې پرې نه ښود چې کوم کې چې د انصارو فضیلت راغلی وي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل تقریر کې نه وي فرمایلی. د دې نه اندازه کېږي چې په قرآن کې ورته څومره پوهه حاصل وه او حدیثونه ورته څومره یاد وو، خو بیا هم ډېر کم روایتونه د حدیث د دوی نه نقل دي. هم دا راز دی په حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نه هم د حدیث روایتونه ډېر کم نقل کړي شوي دي.